من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. احسان زمونږ د سټوډنټ ته چې د تر کم درس وخت ملایوي د هغه درس نه لسی صحیح انا بس ده صار وقتی فقه درس لم راسل ده چې د حدیث مقر ته ملایوي هغه درس لم دم راسل چې انګریزي ورته ملایوي کې هم ځان راځي نو قلت داسې مسله ها دا د خسره ده احسان زموږ خدای لپاره خوښ ده دا هدایت د خدای لاس کې ما چې سره په خبره کوله ما د احسان کار موجود ته نشته صحیح ما د احسان د پلار موجود نشته و هدایت د خدای لاس کې صحیح 76 نواله فبدا بوغیتیم د شروع کړه په بارونو دوی باندې تاسو بار وایي کنه اوخ باندې چې بار قبل وعاء اخي مخکې د بار ضرور د دینا مخکې د بار ضرور د یوسف علیه السلام نه نو دوی یو لس کسانو لس د خپل رونه یو د یوسف علیه السلام رور اوس هغه پیمانه هغه پرتو د یوسف علیه السلام د رور بار کې دوی ته معلومه وچل کړه څنګه دا سټریټجی و څه شی و سټریټجی و او دوی نیک بنې هغه تلل نه کنيک پنه هغه تل او کولاوله خو بیا بلم کېدل چې دا تاسو یې خلک تاسو معلومه چې دا غدای ده لہذا ډومبه نور خلکو بارونه کولاول شروع الکه دا کولاکا دغه کولاکا کې دې دا کی او بیا اخر کې دې بار لګاله یو دا کولاکا نشه چې شوبه پیدا نشي فبدا بوغیتهم شروع وکړه فبار دوی باندې قبل وقای اخی مسکه د بار ضرور د یوسف علیہ السلام نا ثم استخرجا بیاira وست دا پیمانا من وقای اخی د بار ضرور د یوسف نا کذالک دارنګه کدنا سټریټجی خولمونګه هیله وای ورته قدر سوای هیله کذالک کدنا دارنګ سټریټجی خولمونګه یوسف علیہ السلام تا ما کانا نو دیلیا خدا چنی ولی ورو خپل فی دین الملک په نظام د بادشاہ د مصر کې الا ان یشاء الله مگر دا چې الله غوښته نو د مصر د بادشاہ په نظام کې دا شی نو چې کني غلبه د چامال چې غلا کړی دی د هغه په خدمت کې وفات کیږي دومره موده دا د مصر د بادشاہ نظام نو الله تعالی وی د حیله یوسف علیه السلام ته ما انسپایر کړه چې د خلکو نړم به تاسو کا چې تاسو قانون کې د غل سزا سره صحیح الله تعالی دا ورته حیله وکړه نرفع درجات المنگ پورتکو د درجو په اعتبار من آسوک نشاو چې زمونږ خوخی وفوق كل ذی علم ادپاس د هر علم د مالک علیم یو بل ول عالم دی الله تعالی فرمایي چې څوک دنیا کې دا داول شي کولای چې د پرفیکټ عالم دی په یو فیلډ په یو فیلډ کې څوک دا داول شي کولای چې په دې فیلډ کې پرفیکټ عالم هم په دغه فیلډ کې هغه چې ریسرچ کوي د ځان نه بالا عالم وګړي چې بیا هغه بالا عالم ریسرچ کوي ورزان په دغه فیلډ کې بالا عالم پیدا کی حتی چې د علم انتها الله تورثینو پرفیکټ عالم یوازې څوک دی الله تعالی دی وفوق كل ذي علم علیم الله تعالی فرمای د هر علم د خاوند د پاسه یو بل عالم موجود دی د هر علم د خاوند د پاسه یو بل عالم موجود دی قالو اوید ان یسرق پوسټ د بارنا دا پیمانه راوته نو بس دیرون له غصور را رول سوال غصور وسلیو د شرم سیورته یو د شرم نه د خپل غصو وستا څنګه وستا قالو دوی وی ان یسرق کده غلا کوي نو خیر دا دیت دغه وګوره لا پر دوی شریکو خو میان دي جلاوي نو بس اوس پلار د پلار په حواله خو نشه بلم کوله صحیح مور خو جدا مور خو لږه ایسته ولا پلان خو ته وسره صحیح نو دای خپل غوسه وستا وی دا د مور طرف نه جینس کړي دا غلا کول دا غلا کنه کول
سکی د مور د طرف نه په جنس کې راغلي دي د ضرور هم غلا کړو صحیح یوسف علیہ السلام خبر اوره خاموش قالوا یسرق وکده غلا کوي فقد سرقان تاکي سر غلا کړي وا اخون یورو لو چې د دو من قبل مخکره دینا نو اوس یوسف علیہ السلام څه غلا کړي وا چې دوی ورته ریفرنس ورکو چې ورته یورو هغه مخکې غلا کړي وا یوسف علیہ السلام د خاله په کفالت دیو د چا تربیه کو خاله نو چې کله یعقوب علیہ السلام د خپل کور ته راوسته د خاله نه نو د خاله ور سره ډیر زیات تړونو محبت ناغیم نه غوښتل چې ډېر تلار شي ناغیم دا سټریټي جوړ کړه چې د سپینو زرو یو لاکټي ولا د قمیص لاندې وتاړه سیوکل د سپینو زرو یو لاکټي ولا قمیص لاندې وتاړه نو بس دې کور تراغه ناغه ور پسې رااله وې د زمونږ کور د سپینو زرو لاکټ پټ کړل غلا کړل یعقوب علیہ السلام وکړه وی او نشته اوس قانون خو وایي کول نشه وی بس بوی د قانون کوم دغه وو چې څو غلاو کی اوبه خدمت کی پات کیږي دا خبر ده کړه نو دوی هغه ته ریفرنس ورکوي د ضرور غلا کړي وا قالوا یسرق وکده غلا کوي فقد سرقان تاکي سر غلا کړي وي ورود د من قبل مخکر دینا فسرحان دا خبر پټو ساتره یوسف علیہ السلام په نفس پزرخ پر کې ولم يبدها له د حقیقت اظهار د خبره ونه کوي تا چې نه هغه ما خاله به ماته ویلو هغه لا نه وکړي هغه مال په غاړه کې تړل اور دې سټریټجی په حواله باندې تړل یوسف علیہ السلام دا خبر ورته ظاهر نه کړ بس خاموش پاتې صحیح البته په زړه کې وي چې تاسو خلک نه تر اوسه لا تاسو ټیک شي نه تر اوسه لا تاسو صحیح شي نه جوزف نامه ده دي جوړي امریکایان جوړي څه شه دا سوري جوړي ها دا وړي ډیر بد مارکیټ کړی فراپت کاوه مت کرنا ہے او کھانا قال اوید انتم شر مکانا ویتا سنا کارے مکانا د منزلے پہ اعتبار ستاسو طبیعت میں ناکار طبیعت ہے ستاسو نہ ناکار والے زینا د ناکار والے درنا زینا عادت مولا ته اوسه بدل شوی دی یعنی هغه بلیم او فالس چارجز او هغه بلیم کول او هغه نفرت عامله تر اوسه په طبیعت کې شته د یوسف علیہ السلام زړه کې وې نو دې ځای ما تاسو ته لطیفه کړو کنه یو مولوی صاحب طالب ته غوسه شو چاته طالب ته غوسه شو نو ورته وی خر راغلی وی صحیح ما دا نه سړی جوړ لطیفه دی یاد اړ انسان دی یاد وی خر راغلی وی چې احسان د پاره او تعالی لپاره تکرار کو وی ما دا نه سړی جوړ صحیح اوس یو ساده سره آلته غریب دا د ځای کې ناس او تاسو کو دا خبر اوره ده مولا صاحب خو دې طالب ته وایي چې تخر راغلی ما دا ساده سره هغه دا خبر لیټرلی واغسته دا خبره لیټرلی واغسته جدي ونیوله نو راغه بیا مولا صاحب ته ویجی دا اوس طالب ته تاسو سره سبق وي تا ورته چې خر راغلی وي ما دا سره دې خر راغلی وی او کا په تاسو پوښي سره ساده وی او کا دې خر راغلی ما ته سره جوړ یاره ته ما یو خر دی غنه سره جوړ مکه یې زما زوی ملشته نو یې زما خر دی دغه نه براته سره جوړ مکه اوس د مولا صاحب خرته ضرورت وو خپل فصل ته خور راځوله صحیح ورته تیراو لګا بس نن څه وایو ولا بس هغه لاړو خر ول راوس په مولا صاحب ته ولکو مولا صاحب غریب د سبانه خر کته کو خپل پټی کار په شروع کو صحیح شو اوس دې پټی کار په شروع کو ورته ویل چې هفته بعد راشه هفته بعد راغې لا تر اوسه پورې سلک کار پاتې عمره سکتا مالک خوراغه ډیماند کو مالک راغې ډیماند کو چې ما خر ویجه ما خر سره سو شو هغه سړې شو وې مبارک شه ته ډېر قسمتي سړې وې هغه څنګه وې هغه ستا خر خو سړې هم شو او په دې قریبي پولیس سټیشن کې مې افسر لا ګولې نور تانیدار وای تانیدار وای ها نه په دې قریبي پولیس سټیشن کې هغه مې تانیدار لا ګولې سر مامور مې لګولې ته وخت ورته او سړی په ډېر خوشاله شه انو چې لاړم تانیدار څخه اوس کوڅه کې ناس کو
او لګیا د فایلونو باندې کار کوي ا دې دلته نو ورغه وی وای سوره خدای و زما خرا و زما خرا خدای سوره مهرباني وکړه خر وی یوازې دانه چې خدای سره کړی خدای نه تانیدار هم جوړ کو صحیح تانیدار مو سړي ډاکټر ختم کړي ما ته هیڅ او خرا نو پسې را پاتې نو ورته ولا لته ولا ورته پس مکه راوښو یو څو لته په تاسو څه کوئ لغته یو څو لغته ولا ورکه دی ورته لاندې لوي وینو ټول بدل شوی خدای عادت د نشر یوسف علیہ السلام د یوسف تاسو د لغت او عادت لا تر اوسه پورې تل نه دی یو څه انسان پوښي دور ډیر نه تر کومه هدا پوښي تر police station امشته ورغه التا. So he was telling the Tanedar, the head station officer, we call him Sir Mamur or Tanedar. So he was calling him, oh my donkey, what a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala transformed you to become a man, and later on you became the head station officer and police officer. So he became angry and he started hitting him with his leg. So he said, oh, every change has taken place except that habit of yours. Yes. قالوا ان يسرق وکدے غلا کے فقط سرقا له وتاکي سرغلا کړوا اخون یورور د من قبل مخکد دینا فسرها پټو ساتل دا خبره یوسف علیہ السلام په نفس پزرخ پکې ولم يبدها لهم ظاهر نکړه دا دویتا یوسف علیہ السلام دې خو ګوره یعنی تاسو نکړه چې په دې خبره باندې نه پسندیدګي اظهار کړی خو دې شوبه پیدا کړی چې دا چرته خو نه دی. قال وی انتم شر مکانا وی تاسو ډیر ناکارئ د طبیعت په اعتبار والله اعلم بما تصفون الله تعالی عالم دې په دغه خبر چې دا کوم تاسو بیانوي دا کوم خبره چې تاسو کوي یعنی زما په حواله خدای په دې باندې ښه عالم دې ما غلا کړو نه خدا خبره دا د یوسف علیه السلام په قلب او دماغ کې سرخی دا غزایره کړي نه ده. اوس بنیامین خو یوسف علیہ السلام رو او گرفتار شو کف ہینڈے بنیامین رحمت ذرا میری یاد نہیں کا. قالوا اویدو یا ایها العزیز و او عزیزا ما تاسو ته چې عزیز د سړی نوم نه دی دا د منصب نوم دی لکه رئیس جمهور. قالوا يا ايها العزيز او عزيزا ان له ابا ورد پار پلار دے شیخن کبیرن دیر بوډا دی شیخن کبیرن معنا دیر بوډا پلار دی هغه به دا صدمه برداشت نکړي شي او د شیخن کبیرن زه معنا دا چې د پلار د ډیر لوی عالم دی د پلار دی ډیر لوی عالم دی نو کله خلک چاته مینت کوي د چا د علم په اساس او کله چاته مینت کوي چا د عمر په اساس چا ډېر بوډا دی ورسره احسان وکړه یا دویمه معنا دا ده چې ډېر لوی عالم دی ورسره احسان وکړه. ان له ابا شیخا کبیرا وتاکي سرا ددر پارا پلار دے ډېر بوډا فخذ اخذنا انس یوزمونگا مکانو پزاید دے پریدوا دد پزاید نو یو کسونیسا انا نراکا تاکی سرا منگوینو تا من المحسنین دنی ککارو خلقنا قالا ندوی مغاظ اللہ دا ظلم او انجسٹس دا زمون قانون کی نشتا چې جرم دی یو کړی سزا ده بل ورکو بمعاذ الله پناه غواړم په خدای. قال مغاظ الله وی پناه غواړم په خدای د دې خبره نه ان خدا خدنا چې وکنا خدا چې اونې سمونګه اسو الا من مگر سر پاک اس وجدنا متاعنا چې مندل د مونږ سامان خپل عنده د سره داغه په ځای بل څوک نیسو دینه ز پناه غواړم په خدای دا جرم نکو. انا اذا لظالمون تاکي سرا یقینا پتا وخت مون بزیاته کون کیو چې جرم یو کړه دے او سزا بل ورکو نو دوی ډیر منت سماجت ورته کو خواغه ونه ماله. فلما استيسوا چکل دوی مکمل نا امید شو منه د عزیز نا چې د ناوري خبره نه مانی خلصو نجیان نو دیزان لشو نجیان مشوره کون کی ویل چې مشوره ټول نه ځان لشي راځي
مشوره کو خلصو د ځان لشو نجیت مشوره کوي نجیت د مناجات نه مناجات خو مناجات فاصل کې مشوره الله تعالی سره صحیح دلته نجیت مشورت ته فيما بينهم په خپل نس مناجات زاری ته نه نه مشوره د خدای په وړاندې کې نزاري ده چې انسانان خپل مس کې نو مشوره ده قال كبيرهم او مشرددوی الم تعلموا اذلم يهودا دا يهود ګڼل شي دا يهودا د وجه ګڼل شي سره وجه ګڼل شي يهودا قال كبيرهم او مشرددوی الم تعلموا و آیاتا سنے خبر ان اباکم چتا کی طرف لا رستاسو قد اخذ علیکم اغسطل تاسبان موثقا یو محکم وعدا من اللہ فقسم دا اللہ بانے ځکه چې دې سره کله ضرور را پر خود تاسو ته یاد دي چې یعقوب علیه السلام ورته قسم وکړي په خدای چې موږ په خدای قسم چې د حفاظت وکړو وې زبدان نه منم چې دې به بیا مرشي او پاتې بشي لکه ضرور تاسو به ځان دی راشي کټول یو له سوال مړ شوي خو بیا ټیک ته دې مرشي وي او کنه یو واده دې مرشي او تاسو له سوال له اس افت پی راغله دا خبره زمونږ ته تیار نه پته ولګی دا ومن قبل او مخکر دینا ما آغا فرتم چه تاسو کم کوتاہی کرے وا فی یوسف پا باب دے یوسف علیہ السلام کی فلن ابرح الارضا ویزبند پریدم دازمکہ دا مصر حتی یادن لی ورته تاسو ځای او زه په پلاس سره مخ نشم لګولې ویزه پلاس سره مخ نشم لګولې زه بل ته فلن ابرح الارض ویزرگز دا پریدم دازمکہ دا مصر حتی یادن لی بی مگر علا چی اجازت راکی ما تپلار زما کاغره ته وځه د خیر څه خبر نه ده زه مطمئن استاسو دې وخت کې څه کوتای نشته او يحكم الله لي یا دا چې فیصلو کې الله تعالی زما د پاره په مرګ نو زه به دلته په دې مصر زما کې پروتم چې مرشم ایاره تپلار وای شي راځه صحیح وهو خير الحاكمين او دا الله تعالی بهتر د حکم کوونکو څخه دی ارجعوا الى ابيكم وتاسوا واپس لا شي پلار پلتا فقولوا اغتوا يا ابانا چو پلار زمونگا ان ابنکا تاکی سرزویستا سرق غلائے کرے دا واضح ورته وای چې ستا غزوی دی هغه غلا کړی دا وګوره یعنی هغه نفرت خو د میراوالی هغه نفرت تاسو میراوای د میراوالی هغه نفرت خو نو دا ورته نو وای چې هغه زمونږ ورور چې هغه غلا کړی دا نو مې مناقشه چې بنیامین غلا کړی دی ستا غزوی چې دی ها استاد وی دا غلا کړی دا صحیح ان ابنک فرق ویتا کی سرف استا غلا کړی دا صحیح ها ورپسې خپل ساید سیف کوي او خپل ځان کلیر کوي چې موږ ځان درکو وما شهدنا امونگ ندیدل او منگوائی نکو الا بما غلمنا مگر پا آغا شئی چکم زمون علم کده منگ ولیدل دا آغا دا بار ناغا پیمانا روتا وما کننا للغیب علیمونگا دا پوشیدکا دا پارا حافظین علم لرون کی اس پوشیدہ سٹوری صدا انسائٹ سٹوری صدا منگ دا غیر سا پتہ نشتا خوچی منگ کم شئی مشاہدہ کرده اغا دقا ده منچ کوم څه مشاهده کړل هغه دقه ده نو اوس د اعمالو په اعتبار باندې خو خلق نو خدا کې دې په اعتبار باندې په خلق د اعمالو په اعتبار باندې خو خلق نو خدا عقیده په اعتبار باندې صفا ستر خلقو وی مونږ هم صرف هغه خبره کو چې کوم خبره مکتله ده هغه خبره کو چې کوم خبره مکتله ده اوس اندرون سټوري سره دا غي مونږ ته پته نشته نه مونږ درغه نشته صحیح واسأل القرية التي ہاں وے کہ تو زمون په دې بیان باندې گواه غواړي نو واسأل القرية التي تسوالو کدا آغا کلیوالاونا کننا فيها چر دا حادثے پا موقع بانے مونگا آغا کلی کیو دا خلق طول وڑو دا مشاہدے کولا خلق دا کلی ولاڑو والغیر التي اسوالو کدا قافلے آغنا تاسم قافلے وائی کاروان دا کاروان آغنا اقبلنا فیا چرات لمونگا پاغی قافل کے اغیم دا مشاہدہ کولا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تاکیق ذرمونگا یقیناً رشتیا ویون کے قالا اس دائی پلار کی دا سٹیٹمنٹ ٹول ورکا لالا
قال اوی ورته یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم وی بلکې خیسته کړو تاسو ته انفسکم ظلمستاسو امرن یوکار امکن فصبر جمیل زما معاملان صبر دے چې پکې فریاد بنی وعسى الله ممکن د چې الله تعالی یادینی راولی ماتا بهم دی ټول جميعا په یو ځای انه هو الغلیم تاکي سره الله تعالی علم والده الحکیم حکمت والده وې دې کې الله تعالی عالم دی چې دوی کوم ځای دي او حکمت هم دې پکې چې معنی جدا ولټل حکمت هم دې پکې چې معنی جدا ولټل البته وې زماش پغم حسمت وې چې یوسف هم ژوند دی زماش پغم حسمت وې یوسف هم ژوند دی دې بټول ماته یو ځای راځي وتولى غنم یا یعقوب علیہ السلام دین مخو ګرځو خفش غمزدش نسیو کړ دین مخو ګرځو پاسه ده وقال بي يا اسفا هاي افسوس يا اسفا هاي افسوس على يوسف ويوسف باندې وبيضت عيناه اسبنشر استرګر د اسبنشر معنا ان نظر ته ختم شو من الحزن د غم د وجه او وکظیم او د ډکو د غم نه بس تاسو د غم نه را ډکو د غم نه وسیدل یوسف تذکرہ وکړه قالو دې زامن ورته الله قسم په خدای تفتو همیشه ته تذکر یوسف چې یاد یوسف سوره مودو شپتاله تر اوسه هغه نه دیر کړ تفتو تذکر یوسف حتا تکون حردا تر دې پورې تکون حردا چې شی ته مکمل طور بیکار است ته خو ختم شي دا یوسف په تر کومه یادې چې وګ هم ختم شي دماغ هم ختم شي لیونه شي حتا تکون معنا دا چې اگنور کوس څوک پرېږده حتا تکون حردا چې شی د بیکار مکمل او تکون من الحالکین یا شید حلاکے دن کن انتر مرگ بے یادے یا تر لیونتو بے یادے قال او یعقوب علیہ السلام انما خبر دادا اشکو بس سے زوڑان دکم بس سے فریاد پل و خزن اغم پل الاللہ اللہ تعالیٰ تا و اعلم من اللہ از پوئی گند اللہ جانبنا ما لا تعلمون پاشے چتا سن پوئے گئی چی دی جون دی لپدې کوئی چې یوسف هم ژوند دی یا بنی یاوه او زامن زما اذهبوا لا شيء فتحسسوا سکلو معلومه کوي تحسس معنا څه کلو معلومول فتحسسوا کلو معلومه کوي د یوسف او ضرور د ولا تيأسوا من روح الله من امید کېږي د رحمت د الله نه روح معنا رحمت روح اصل کې هغه بات ته وایي چې اوچنيږي او تعالی خوشالي راوړي روح معنا ده یو هوا چې هغه تبانو لګي ده طبيعت ته خوشاله شه دلته معنا ده رحمت الله انه تاکک فرا دایه اسم الروح الله ننا امید کېږي د رحمت الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافرون فلما دخلوا عليه چې کله دوی داخل شو دارونه بیا روان شو دار مصر ته فلما دخلوا عليك لجد داخل شو فيوسف عليه السلام بان قالوا نوقوي يا ايها العزيز او عزيزا مسنا اوس دوی وی چې مصر ته خاصم زو نو یو ټریپ په بل د غلیم راړو سبو کو د غلې او ټریپ راړو یا یو سره مونږ ورته ارات وایو پتہ چې تاسو وطن کې یو کني ارات دا چې لوی کو یو صحیح پاره باندې بوغوي یا اس یا اوس مگر دې دو او هغه بکس باندې دی هغه داسې ارحت ولا نو موږ ته ارحت وایو صحیح نو هغه بیا ورسته خو د اوس باندې د اهم بکس اول به د خټي اوس د اهم شو نو د خټي نه جوړو اور کې پاک شي کنه او هغه به ایته مون لوټ کی وي لوټ کی ورته وي صحیح خانه هغه په پړو باندې تړلو کنه دا سره هغه شی چې کوم څه پیګل دي پر ځای باندې وتړلو نو هغه ځای چې وو کتنا زړه بشو نو لوټکی بکته ورته دي لوټکی بسو شو کوئی ته وو یو سره را روانو په خیال نو داسه ته داسه او کتره داسه نو په کوئی کې پریوت سو شو په کوئی کې ورغولې ده ارټ کولې ده ارټ مالک هغه ته ولاړو هغه اوس په ځای دې چې د سره غم راځيو کی
سور سره کی غم راځي ور سره کی کومک ور سره کی بیمارګری او ورزه دې اسه امید ده ته مو لوټ کړي غم ځان سره راوچل نو دا یوسف علیه السلام ورونو دوی کوی ته خاطر مرضی کو لوټ کی بدل سره راوچل ویزو قاسم مصر ته نسبو کو یو ټریپ غلبه بل راړو قالوا يا ايها الغزير او عزيزا مسنا رسيدنا مونتا وعلنا فاميلي زمونتا اذرو تکلیف معنا یعنی زمونږ غټه فیملی ده خلکو سره امدادونه کوو نو مونږ ته دا غاله برابرېږي نه وجئنا راتنا کړه دې مونږه به بضاعتن پس سامان باندې بضاعه وای د معمولی استعمال اسټس د معمولی استعمال سامان لکه کالی او بوټس او چوټي او دا شوینه صحیح ځکه بارټر سیل به کو سبه کو بارټر سیل وی وجئنا ببضاعت رات کړه مون پس سامان باندې مزجات معنا دا چې عام خلک قبلور ته تیار نه دي عام خلک اغستو ته تیار نه دي ها څه شی په نور کوي خو ګراج کړه نه دا ګراج ته سامان مراوړل دي خو مونږه ضرورتمند یو ته دا زمونږ والا مونږ له بدل کې وجئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الكيلا نوی مونږ لراکا پیمانا یعنی غلا تصدق علینا معنا دانا چې مونږ له صدقه راکا ځکه د پیغمبر اولاد صدقه نه غواړي وی وتصدق علینا تصدق دیته وای چې مونږ سره د نرمه معاملو کې په دې بزنس کې د ټرانزیکشن کې مونږ سره څه وکړ د نرمه معاملو کا یعنی ډیر دا ګارمنټس اړه وراړه ما چې نه دا کمیس پکې نه اخلم او دا ټراوزر پکې نه اخلم دا شی پکې بس گزارا وکړه ان الله يجزي المتصدقين تاکي سره الله تعالی بدل ورکړي المتصدقين دغه گزارا کوونکو سره قال او ورته یوسف علیہ السلام هل علمتم بتاسو احساس تا ما فغلتم بیوسف چې سکړیو تاسو یوسف سره او اخیر اور دا سره اذ انتم جاهلون چې کله تاسو جهالت کوونکی وای دا نه چې نه پوي وای په قسم کول یعنی قصدن مجاهلت کو سمو کول قصدن مجاهلت کو اوس چې هغه ورته وای چې تاسو ته احساس تا چې تاسو یوسف سره او دا غرور سره ټول عمر سکړی دی ورته سره وي ته خدا سره لکه چې هغه په خپل قالوا ذوتوي انك آیات لانت یوسف یقینا انت یوسف قال غورتوي انا یوسف او یوسف وهذا خير دارو زمانه قد من الله علينا تاکي سر احسان کړه الله تعالی مونږ باندې انه خبردار من يتق ويصبر چې څوک کریږي الله نه او صبر کوي فإن الله نتاکي سر الله تعالی لا يضيع نزايا کوي اجر المحسنين اجر دنه کی کونکو قالوا نديرون ورته تعالی قسم په خدای لقد آثرك الله تاکي سر برتری در کړه تعالی الله تعالی غلینا پمون باندې وان كنا تاکي سر مونږه لخاطئين یقینا خطا کار څه کوسل ته بل خبر کې ده نشوه څه ایکسکیوز پېښ کېدای شي وی یقینا تعالی خدای ډېر لوی مرتبه درکړې ده او موږ یقینا خطا کار یو صحیح اوس چې هغه ډوره تعریف وکړو چې ته یقینا د لوی مرتبه مالک یعنی موږ ته نه ایکسپیکټ کوو چې ته موږ فاګیو کی ته موږ څه کې ځکه د لوی مرتبه مالک د لوی مرتبه مالک څه کې فاګیو کول کوي نو بس یوسف علیه السلام ورته وایي قال لا تسریب غورتو نشتر ملامتیا او بلیم تاسو باندې اليوم ننرز یغفر الله لكم بخندیو کی اللہ تعالی تاستا وهو ارحم الراحمین ادا اللہ تعالی دیر رحم کون کے در رحم کون کنا اذهبوا یوسف بقمیص قمیص زما هذا چدا دے تاسو ته کو پلا بابا می څنګه ورته بابا خو تاسو دومره ډیر جوړ دي چې ستړي ختم شي وي وی تاسو بیا څوکړه دوی ته په خپل سټوري ورکړه چې ته مونږ کله کوی ته وګورځولې ستار کمیس دامو دی یو لیمپ دا وینو باندې سور کو بیا بابا ته وړو بابا چې هغه وکړه نو بابا په جړا شو
بس هغه پولیس به ځان سره لګو او ژړل به تر دې چې سترګې ختمې شوې. نه داسې کیسې وي. اذهبوا بقميصي هذا ويوسي قميص ما هذا دا فالقوه واچوي دا قميص على وجه ابي پمخد پلازما يات بصيرا دي بشبينا واتوني راولي ما تابعالكم فمجستاسو اجمعين طولا نو دي قميص واغست يوسف عليه السلام اروان شو واپس چرتا کنعان تا چرتا روان شو کنعان تا موجوده فلسطین دی. ولما فصلت الغير اكلت راجداش وقافله مصر دخلنا قالابو ندخو غورا د مصر قافله راوته مصر قافله راوته نه دا ډیره په سلګونو میله راځه اوس د مصر راوته دلته کنعان دی چې دال راوته دلته يعقوب عليه السلام خپل محفل کې ناسو نه کای کې خلکو ته وګ یو باندې یوسف بویو لګید سره باندې لګید یوسف بوی عادي کمیسو. ولما فصلت الغير كلت راجداش وقافله مصر دا قال ابو ابلاد اني لاجد وتاكي سرزم خصوم ريح يوسف بويد يوسف لولا ان تفندون لكتا سمات الحماقت نسبت نکوي ځکه ویل چې دا خبره کوم چونکه تاسو د اپروچ نه بالا ده تاسو ماته ته احمقي بیوقوف سره هر خبره چې ته په پويږي اوستا مخاطبین په نه پويږي نو درته احمق وایي سبويه ته احمق دی وجه یو مقوله ده چې کلم الناس على قدر عقولهم خلق سره خبره کوه دا غي د عقل تابع ورپورې باغ اندازه کو چې څومره اغي پويږي نو دلته چې دا کمپیوټر ټیکنالوژي څومره ډیولپ تا دا چې په انغنداب کې خلک ته ترجمات کې تقریر کې کمپیوټر ټیکنالوژي مثالونه ورکه نه بسو کی آی وای دي سفلا په سمجھتی چې گمراه شه سشره ځکه دا خبره هغه کوټ نو په اړه چې ته وای چې بای په کمپیوټر باندې تاسو ناشته نو بس دا چې کلیک کوم صحیح نه پای کې google.com تلل شم نو بس دا ټول افغانستان او د قندهار کوڅې د سټلایټ نه راوخلم نو ته بیا زګورم پکې د خپل کور پکې مو ګورم د قندهار د بازار په ایګو نه مګ بیٹا شو د روسانو په وخت کې بنګیو نو په کوڅه کې اچولو تاسو په کم لريونه قیامت زموږ په کې ملایانه سره ورو دا شي جاړي دا شي تاسو په زور څنګه دا څه خبر ما دا یار ملګری ته مجاهد نه ته یو اټ مرایو ته دوخه فاروق دا جغرافیه کې مستمر نو بس کوم شي اوس د خو ګور یعنی د مغرب کې خدا ټیکنالوژي مخکې نه چې رافته یا د شپږ ورځو یا د ورځو موسمي حالات کوي سوخه موسمي حالات سبا او باران کې بل د بشین بل د ټمپریچر دوري بل د هوا چې لګي فلانه دی له صحیح نو دغه زمون په دغه خطه کې خوش دا یو دوه کالو چې شې شروع شوه صحیح دا چې اوس د حج نه بعد کړو نغه موسمیات والا په ټي وي باندې وې چې آینده شپږ ورځې کې باراني فلانه خطه کې کوټه کې وداسي بلوچستان کې وداسي په سرحد کې وداسي په پنجاب کې وداسي فلان خلکو مشاهده کوله چې هغه څنګه وای ناغه بیا مستقیم یعنی ان د افټرنون بیا سن شاینینګ شي نو سن شاینینګ شي کمال اوس چا شیطانانو دا څوک چې خلک چې دا غي یعنی په دې مطمئن شو چې د خلکو ته موسمیات والا ته پته د شپږ ورځو زور ده پته د شپږ ورځو د موسمي حالات باران بکیږي شین به هوا به چلیږي وریځ به دا به هغه به څه او د شپې یا سبحان الله سخت یخنی او باران وریدو او په ټول پاکستان خبر خور شوی زلزلہ برازي 2 بجې صبر دي زلزلہ برا ټول دنیا د کورون نه بار راوته او په کې تعلیم یافته او به تعلیم یې څوک نو حیات آباد د دنیا اعلی تعلیم یافته خلک په کوسي ډاکټران انجینران او څو هغه هم ځان سره پیسې په گاډو کې په دې ټول شپه په سړکونو ګرځي او کنه ځان ته نو باتا یا سبحان الله زمو په ټلیفون داسې یو قیامت تر کوټه کوي تر کراچۍ پورې خلکو ته پته وي دی وکړي دي ډیر راغله دي او ټلیفون برابر زمرو بوله زه کومه لګم سره په ډیر کې نه ته چې دا هاي نه بعد درس 2-3 بجو په سپی ناس کله داسې سار مون پوښتنه ترغه په ناس مرګ دی هغه یې نه نو په سار مو سوق بیا نه پسند شو نو تر 2-3 بجو په دا ټلیفون نه
قاضي صاحب سوې چې زلزلہ برازي او هغه کم ځای دی صحیح او هغه کم ځای دی ناغه زمارو ورته دغه ناشته ملمانو سره دي او بس ناشته چایس کی غپ شپ لګای فلان وینه موږ سره خبره او زه فلان کی ځنه خبره کوم زه د حیدرآباد نه خبر کوم ها وایي څه مسله ده چې زلزلہ برازي ما ورته ما سره لا د خدای ډایرکټ ټلیفون نمبر نشته نو چې تاسو ته کوم چې راځي با کنه برازي صحیح نو څنګه دا خبر دا غیر اپروچ نه بار وای ما ورته مې تاسو امریکای هم دور ډیولپمنٹ نه کړی چې زلزلې ورته پته ولګي صحیح شو ولما فصلت الغير كلت جدا شو قافلة مسخرنا قال ابوهم افلاد دوی انی لاجد ریح یوسف ویتاکی سرد محسوسم بوید یوسف لولا ان تفندون وکتا سماتا دا حماقتو بیوقفے نسبت نکوئی قالو دیورتو اتاللہ قسم پا خدای انکا لفیز ولالک القدیم تپا پخوانا خطا کی تروس پروچی تلا تروس دی یوسف متعلق تصور کے چاگا جوان دے دے فلما ان جاء البشیر پس کل چراغے دا بشارت ورکون کے او کمیس راڑو القاو غدا وجے وائے چودا کمیس پا مخدد بانے فرتد بصیرا پس اگردد دے بینا قال اویدو یعقوب علیہ السلام علم اقل لکم وی آیا ما تاستنو ایلی چی ما بانی بوئی لگی انی عالمو تاکی سر زپوئیگم من اللہ ادا علم دا اللہ جانب نہ دے دا زمان ذاتی کمال نہ دے دا کلا اللہ تعالی ماتے اولائٹ راکی کلا اللہ ماتا یولائٹ راکی مالا تعلم پاشے چتا سن پوئے گئے سعدی دغا واقعہ فقبل گلستان کے ذکر کرے دا سوئی وے کسے پرسید ازگم کرد فرزن سیف اللہ خان داولی کا چکسے پرسید ازگم کرد فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خیرت بند کسے پرسید ازگم کرد فرزن چا دا آغا بودانا چی زوی تو اکشو دا آغا نے تپوسو کو یعنی دی یعقوب علیہ السلام نا کہ اے روشن گوہر پیرے خیرت بند چی او عقل مند بزرگا او روشن خیال بزرگا کہ اے روشن ضمیر پیرے خیرت مند زمسرش بوئے پیراہن شمیدی زمسرش بوئے پیراہن شمیدی وی دا مصر نا دا قمیص بوئی دی محسوس کر حالانکہ سلگونا میلا فاصلہ دا چرا در چائے کنغانش ندیدی میرا پہ یو میل کی دا کلینا بہر دا کنعان کیے دے پا دیکھ چی اغا پروتو دلتا دوڑنے لیدو دا مصر نا دا قمیص بوئی نے معلوم کو دا پہ یو میل کی دی دا کوئے دے پا دی کوئی کی پروتو دلتا دوڑنے لیدو دا مصرش بوئی پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی شمیدی شم زمسرش بوئے پتہ لگے تو سپڑا خان سے زمان فارسیستان مضبوط دا اس والا شکایت نشور کولے گورا زمانگا شیخ سے بڑے وی دا خمولا تعریف سدے دا خمولا وی مولا آپا شاید کے چپ میں جاوات میں بس مولا دیتا ہوئی کہ بندے چپکی کی نہ لگی آئی صحیح ہوئی کہ غلط ہوئی صحیح ہوئی نا اگر غلط ہوئی یو منصر مرگر شیخ سے تیوے ہوئے یہ رجی بے مالا بیان نرازی بے مالا بیان کول نرازی شیخ سے بڑھتے جرات کوا سکوا جرات کوا بہادری کوا بیان کوا پیسے بس ذہن کی میں خبر نرازی چی بیان تو ادھرے گا نو پسین کی خبر نرازی چسا ہوا شیخ سے ورنہ بیا ہمت ورکو ورتے بچیا بس لگیا آیا دغه وای چې الله یو دی محمد رسول الله دا الله پیغمبر دی وظیفه او تم خپل دا وظیفه وسغه بیا په دریم ضروري ورته ویره څه چې بیان ته ورته نه ځین چې خبر نه راځي سو وام ورته نو شیخ ته غوسه ورله
शेख रहमतुल्लाह अलैह गुस्सा वाला वे बस गया सो गोल खुरा गुस्सा आया या बच्चे वक्त कालता रईसो कड़वान चेसो ना कड़वान ना आहो ना गोपी नहीं गोपी गोपे भेजे तो गोपे भेजे नहीं ऐसा ना गोपे ने भेजे नहीं वेजिटेबल है खाले के पकाई स्पिन गोल स्पिन फ्लावर है देता गोपी वही न आगा बे तालिब तपोसो करो उस्ताद न वेयर जिदा बयान खबर बसंगत दको न वर्ते तदा से कवा कंपटी की च गोपियान न अल तवरदा او دا تصور کاوه چې دا ټول لوی علماء د سپین پټکی پکړ کړي دا تصور کاوه بیا ورته بیان شروع کړ صحیح چې الله پاک سوره نساء آیت نمبر فلانی کې دا خبر واضح کړی دا تاسو جرأت سره صحیح وی افتل سره دا ټریننګ وکړه نو بس خو دا تصور لوم به خپل وجه دا ټول سړي نه مولایان چې دا ټول مولایان دي د سپین پټکی وایي صحیح ټول د قندهار به خطیبان دي صحیح نو بس دا افتل سره چې دانو الته ګوپیان نو یو کړو ته بل تصور کو خو حقیقت خو بل شو نو بل د ټریننګ وشو صحیح نو استاد ته ویجی ناغور تنه مجمع پر باندې بیان ویخا نو بل د جمعې موضوع شې ده منبر ته سره ورته ورده نو بل د چې منبر ته ورخه او په منبر قدرت او وی نه وی الحمدلله نو بس الحمدلله وی نو تصور کې یقدم راځي هغه ته ګوپیان د خلک صحیح نشوي الحمدلله نو بس سر پتا او شلان درا او ورته دو ارا ورته دو سره ما وی کې ګوپیان دي نو بس چیرته طالب ته وسه شو چې په دریم د لګاو ته بیا وایي چې په ځای کې مې خبر راځي چې سوام وی بس ګیس غول خو وایي ویسے مصرج بوئے پیراہن شمیدے چرا در چائے کنغانش ندیدی چرا در چائے کنغانش ندیدی بگفتہ حال من برکے جہانست بگفتہ حال من برکے جہانست دمے پیدا ودی گردم نہانست بگفتہ حال من برق جہانست دمے پیدا ودی گردم نہانست وی زمونگا حیثیت دا پوریتا کی دا پڑکو نشی بریخنا زمونگا حیثیت وی دا دغا بریخنا دے دغا بریخنا چی کلوشی سڑی تا تر آغا اٹلانٹک اوشن پورا ټول دنیا ښکار شي د شپې تیاره کې خو چې بریښنا بند شي نو دا پسټار بھی نہیں کہ ہزارے بے خپل لاس نوی اے دمے پیدا و دیگر دم نہان است اے بے گفتہ حال من برق جہان است دمے پیدا و دیگر دم نہان است گہے برطار میں آلہ نشینے تو اس طرح گہے برطار میں آلہ نشینے تو آرام دا بام نہیں بام لوڑ بام دل تو آرام بھائی وے گہے برطار میں آلہ نشینے کل خوے دو وحی دو وجہ کو دمرا لوڑ بام مناسی دنیا را تقائی سکو وحی را روانی سر روانی وحی دو وحی را تلکا اللہ تعالیٰ پیغمبر تو یو ٹارس لوڑی فلیش لائٹ یو لوڑی سیورتن لوڑی یو ناغف دو وحی فلیش لائٹ خود دمرا تیجی پیغمبر تلری پوری نظر لگی وے گہے برطار میں آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبی نے وی شکل آغا فلیش لائٹ اللہ تعالیٰ بن کی د شپې په د پاسه چې څه شی پروت یې غلط هم نه ښکاري گہے بر پشت پائے خود نبی نے سادی څخه تعبیر کړی دی سادی بابا ډېر پوهه سړی و سادی بابا ډېر پوهه سړی و نو ته بیا یو ځل بیا صحیح کړه څنګه به صحیح کې ته وګوره وے کسے پرسیداز گم کر دا فرزن کے روشن گوہر پیرے خرد من ز مصرش بوئے پیراہن شمیدے چرا در چاہے کلغانش ندیدی بگفتہ حال من برکے جہانست
दमे पैदा व दीगर दम निहान است गहे बरतान में आला नशीनेम गहे बर पुष्ट पाए खुद नबीरेम खबर देन किराला نو اس پتہ ولګی دا چې سوای د الله نه بل څوک عالم غیب ني پیغمبر ته اخبار غیب راځي پیغمبر عالم غیب ني پیغمبر ته سره راځي اخبار غیب راځي ادا د یعقوب علیه السلام په حواله باندې دا صادی بابا دا قطع دا ټول نه تفصیل دی فلما ان جاء البشير چکل راغه یعقوب علیہ السلام تا بشارت ورکون کی القاو علا وجه وای چودا قمیص په مخدر باندې فرتدا دے واپس بصیرن بینا دے واپس بینا قال او یعقوب علیہ السلام خلقتا چکم ورته وړاندې ویلو چې الله انک لفی ذلک القدیم تپا په خوانه خطا کې استا زور کې سټو ګر بین تو یوسف علیہ السلام بوینو لید یوسف علیہ السلام आवाज میں ورده یوسف علیہ السلام نے سره باندې لګید دستا غزور کې سټ اچری قال علم اقول لكم دوی ویتا و آیا مانو ایتا سا انی آدم چیز پوئیگم خود دی خوگون پیغمبر نو چیز عالم غیبیم دا دی وجه هر ځای وسره قید لګی من الله انی عالم و پوئیگم من الله ادا پوئیم دا الله جانب نه دا بیس دپان وحی بیس دپان وحی دا په وحی باندې بیس دا ذکر تو ورته وی چې گهه برتار می اعلی نشینم گهه برپشت پائے خود نبی نے وی چې کله د وحی لایټ راځي نو زه په اعلی بام باندې استم بلا دنیا را تکاری د بلا خبر اطلاع را الله تعالی را کوي او چې کله د وحی او فلیش لایټ الله تعالی آف کی نو بیا ما ته داوم پته نشي د خپل پاسه وسه پراته دي گهه برپشت پائے خود نبی نے انی عالم من اللہ ما لا تعلم قالوا دوی ورتو یا بانا ویو پلار زمونگا استغفر لنا ذنوبنا بخنا غوالمون د پاره د گناهونو زمونگا انا كنا خاطئین تاکي سره کینن مونږه خطاکار قال یعقوب علیہ السلام ورتو سوف استغفر لكم زبتاسو لبخنا غوالم زبتاسو بخنه غواړم اوس دا ګوره د بوډا او د ځوان د بوډا او د ځوان داغه په طبیعت کې دا فکری فرق ځوان سره چې د فیصله کوي یا دی خو صحیح او بوډا سره د خبر باندې سوچ کوي یعنی عمر رسیده سره ادي ایکسپیرینس بنیاد باندې په خبره باندې سوچ کوي داغه فیصله ایموشنلی داغه فیصله ایموشنل ډیر سنسیبلی ځوان سره چې د بس د خو یا د خو یا دیکھو دی وجہ سے فنگر پرنٹس جو مخلی نو دا اخلی 16 نہ 45 پورے اچھا نا 16 نہ 45 پورے دا یم خلق تے بس دیکھو جذباتی کے سره یاد دیکھو 16 اللہ نے دے اللہ تعالی احساس نشتا تو 45 نے بر شری هغه اوس خبره بڑی سوچ کے چر دی افتر ایفیکٹس وسی خبر دین کے لاله نو هم دغه دی آیت نمبر واپس لسن آیت نمبر 91 تک قالوا ہوئے دیرون یوسف علیہ السلام تطلائے وے قسم پا خدای لقد آثرک اللہ غلینا تعالی برتری درکڑی دا اللہ تعالی زمون مقابلہ کے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ تاکی سر منگ یقینا خطا کارو قال بس دوی الہ دمرا خبر ہوگا یوسف علیہ السلام سے تعالی خدای دے مقام درکڑی دے اور من کی سکڑی دی پا ماضی کے یقینا خطا کاری مکڑی دا منگے چی سکڑی دی یقینا خطا کاری مکڑی دا اس یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام مقابلہ کے زوانو صحیح آپ کو دی قائل سے بس یا فیصلہ دا سے یا دا سے نو بس پوری فیصلہ اکڑا وی لا تسریب علیکم اليوم حسبلیم پتا سنشتا یغفر اللہ خدای تاسو بخی خدای تا بخنو کی اور یعقوب علیہ السلام ورتے نوری گا زبطات دفارا بخنو خوارا خلو بیو کے سوچ کو بیو کے سوچ کو نو واپس پل سبق تا قالوا یا ابانا وی دویو پلار زمونگا استغفر لنا ذنوبنا بخنو غارمون پارت گناہون زمونگا انا کلنا خاطئین تاکی فرمون خطاکارو قال اوی یعقوب علیہ السلام سوفا استغفر لکم یقینا بزتا دپار بخن غارم درخبلنا انہو هو الغفور الرحیم تاکی فردا اللہ تعالی بخن چدے میرا بان لے فلما دخلوا علی یوسف اس دی ہوئے بابا اگر یوسف علیہ السلام جو تاسو ټول دلته را مایګریټ شي تاسو شي
فلما دخلوا على يوسف چکل دوی داخل شو یوسف علیہ السلام آوا الیہ یوسف علیہ السلام استقبال تراوتلو استقبال تا آوا الی ابوے یوسف علیہ السلام زان ترانیز دے کمور پارکل وقالا ورتے ادخلوا مصر وی داخل شئی مصر تا انشاءاللہ کد خدای کو خی آمین پا حفاظت باندے ورفعا بوے یوسف علیہ السلام اجد کمور پارکل غلط غرشے بادشاہ تختا ځان سره کېنول وخروا له سجدا او دوی پرېوتل دته سجده باندې نو ما ابتدا کې دا مسله د سوره یوسف په ابتدا کې دا خبره ته ذکر کړې وه چې سجده تعظیمي د پیغمبر علیه السلام د شریعت نه وړاندې نورو شریعتونو کې جایز وه دا ولیکه دوه قسمه سجده ده یو سجده تعظیمي یو سجده د عبادت هر کې سجده تعظیمي ده دا په ټولو شریعتونو کې د عیسی علیه السلام تر شریعت پورې جایز وه خو سجده د عبادت دا په هیڅ یو شریعت کې سوای د الله نه بل چاته جایز نه و او هر شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نه پکې سجده د عبادت بل چاته جایز ده نه پکې سجده تعظیمی بل چاته جایز ده دا دی لیکل سیف الله خان نه پکې سجده د عبادت بل چاته جایز ده نه پکې سجده تعظیمی بل چاته جایز ده او تایید یو حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه روانو د عربو یو وډیرا سردار ته داغه قام سجدے کولې تعظیمن پیغمبر علیہ السلام ته صحابه وی وکړه تعظیم مفهوم دای چې ما تحدی خپل باس ته سجدے کوي خپل سردار ته سجدے کوي فانت احق ان يسجد لك مستحق بیا ډیر زیات ته خدای پیغمبر مونږ له به یترا کې مونږ ته سجدے کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن کزما په دین کې ذره بر گنجائش وي چې انسان ته سجده کول شي نو ما بشرو ته حکم کړو چې خپل مړونو ته سجدے کوي خپل مړونو ته سجدے کوي خدا حکم مې ځکه نه کړی ما وی ما کړ دا اوسنی تور باندې بیا چې مړونو ته حکم کړی چې خلک سجدے کوي صحیح ها او شروع کړی كنا بدان نقول بس بس الله بس الله سيف الاخر تصميم ترى وجه سكين على وين بجد تسوق بيريد نه لا امرت النساء ان يسجدن لازواجهن فپیغمبر اسلام فرمایي چې زما په دین کې سوای د الله نه بل چاته سجدي کولو تصور نشتا نو دا خو حاضرین پوه کړل د غایبینو د پیغمبر اسلام دعا وکړه چې د حاضر صحابه خو پوه کړل خرصو بخلق د عقیدت په بنیاد راځي زما قبر ته سجدي شروع نکي نو پیغمبر دعا وکړه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد خدای زما د قبر نه بت مجوړه چې خلک ور سجدي شروع کی زما د قبر نه بت مجوړه چې خلک ور سجدي شروع کی نو کله ماته سو کوئی سعودي ګورنمنت په دې مسله کې ډېر سخت ځواب نه سعودي ګورنمنت یې سخت پیغمبر دعا ورته لګیدل ده سر به لګیدل د پیغمبر دعا ناغي دعا سخت کړی دي نو دا یو تایید یو حدیث او دیم تایید چې سجده د الله نه علاوه بل چاته جایز نه ده د دې وجه صلات جنازه دولیک نماز جنازه دا مز ده صلات جنازه سره مز ده ګوره د مز لپاره یو شرط ده چې او دس وي مز لپاره دیم شرط ده چې کپڑے به پاکي وي دریم شرط ده چې کوم ځای باندې دا مز کې هغه پاکي څلورم شرط ده چې کوم طرف ته مخې قبله طرف ته اوس دا ټول شرایط د جنازې د مز لپاره دي کنه دي دیگر ها چې موږ سره شروع کې نیت وکړي نو په جنازه کې موږ څه کوو نیت کوو اوس دا ټول شرایط کوم د منځ دي دا التقا صلات جنازه کې دی وجه صلات جنازه وي ورته خو چون کې مخه تا مړ پروت دی لہذا شریعت اسلامی سجده او رکوع دا ډراپ کړل دغه مزنا چې تشبیه را نشي د شرک کوونکو سره حالکه دا مکمل مز دی خدا رکوع ته ذکر ډراپ کړه دا په تشبیه هندوانو سره هغه بت تلاسي کی نو تم لګیا یو ډېډ باډي تلاسي کی هغه بت سجده کوي نو تم لګیا ډېډ باډي وړاندې لہذا شریعت اسلامي وي چې دغه د سنت ډراپ کا ولاړه کار ختم کا صحیح سوګه ولاړه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه واجعلنا وسطنا وتوانا عليه وعلى النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين.